ګوره عزتمند ورونو چې دې صدقه کوله د رب حق یې ادا کولو، رب العالمین چې دی د هغې د باغ حفاظت کوي. یہ حقوق العباد کے 90 نمبر ہیں کہ آپ اپنے فیملی کو کیسے ٹریٹ کرتے ہو، اپنے پیرنٹس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کو کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والوں میں بنایا ہے، لینے والوں نہیں بنایا. سکالی دا 4000 خاندان دوبارہ ماشاء اور اللہ. الحمدللہ اوسه پورې 3000 پیکټو انتظامات وشو. د تقسیم طریقہ کار دا دی چې لاهور کې 9 ټونونه دي او په هر ټون کې زمونږ ذمہ دار مشران ګلبر جیب شانده فضل بھائی شانده موجود دي، ذمہ دار کسان. ګوره ګران ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم د هغې باره کې راځي چې کان اجود الناس، ډېر زیات سخي و نبی صلی الله علیه وسلم. خو کتونکو موږ راغلي وو د محمد لوی جرګې کومه خیریه کار چې شروع کړل دی اکبر خان صاحب دلی، نو زمونږ خوش قسمتي دا زموږ سره چودري سرور صاحب دلته کې میلاو شو او هغې د پنجاب سابقه گورنر هم دی. نو ردیو سره په دې حق لږې خبرې کوو او دا د کومه ټرسټ چې دی د هغې مشر هم دی، نورې خبرې دیو سره کوو. نو تاسو موږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں. جی بہت شکریہ، آپ ادھر آئے اور بہت خوشی ہو گئی کہ آپ اتنے مصروفیت کے باوجود ادھر آ گئے. تو انشاءاللہ ان سے بھی بات کروں گا پشتو میں. یہ ہمارا پروگرام پشتو کا ہے لیکن میں اردو کو ترجیح دیتا ہوں. اچھا یہ بتائے کہ دیکھو تاریخ میں ہمیشہ وہ نام زندہ رہا ہے جس نے خیر کا کام کیا ہو، بے شک وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. تو آپ نے یہ کام جو آپ کا خیریہ کام کر رہے ٹرسٹ ہے، یہ کب شروع کیا اور کس نیت سے کیا تھا؟ جی میں نے سرور فاؤنڈیشن کی جو بنیاد ہے جی وہ یہ 2000 میں رکھی تھی. 2000 جی. اور اس کے بعد 2004 میں پہلا ہسپتال جو ہے ایک رورل ایریا میں جی جی رجانہ میں بنایا تھا. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ اب وہ 140 بیڈڈ ہسپتال ہے جہاں پر لاکھوں لوگوں کا علاج جو ہے سالانہ وہاں پر ہوتا ہے. یہ فری ہوتا ہے؟ جی موسٹلی فری ہے، لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے جو ہے ہم پیسے لیتے ہیں، لیکن جو پیسے بھی لیتے ہیں وہ بہت نامینل ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہسپتال ہمارا چیچا وطنی میں ہے، وہ بھی 140 بیڈڈ ہے. اور ماشاءاللہ جو فیسلٹیز یہاں پر موجود ہیں لاہور میں، فیصل آباد میں، وہ تمام فیسلٹیز ماشاءاللہ ہمارے دونوں ہسپتالوں میں اویلیبل ہیں. پھر ہم ایجوکیشن میں بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے اسکول ہیں، کالجز ہیں. پینے کا صاف پانی ہم تقریباً 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو ڈیلی پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرتے ہیں. پھر وومن امپاورمنٹ کے تحت ہم نے بچیوں کو بیوٹیشین اور اس کا سوئنگ اور بیوٹیشین وغیرہ جو ہے ان کو کمپیوٹنگ آئی ٹی سکھا کے ماشاءاللہ ان کو روزگار مہیا کیا ہے. پھر میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. تو ماشاءاللہ جتنا ممکن ہے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں یہاں پر موجود ہوں. ان کے حوالے سے بتا رہے ذرا اکبر خان صاحب کے کاموں کے حوالے سے. یعنی ایک تو یہ راشن کا مسئلہ ہے نا، ان کے اور بھی خیریہ کام ہے، اس حوالے سے ذرا تاثرات کیا؟ جی میں سب سے پہلے تو پختون محمد لویا جرگہ اور ان کی پوری ٹیم جو ہے بانی ہیں، جاوید محمد صاحب، چیئرمین ہے حاجی سرفراز خان صاحب، اور صدر ہیں اکبر خان صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں محمود خان صاحب، بریسٹر شیر افضل، سینئر ممبر حاجی شیر صاحب، مبین خان صاحب. تو ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ گریٹ ٹیم ہے. اور بہت سے جو والنٹیئر ہیں ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ زبردست کام کر رہے ہیں. اکبر خان سے میرا تعلق بہت پرانا ہے. جب میں نے شادرہ میں کام شروع کیا اس وقت سے ہماری ان کے ساتھ جو ہے چارٹی ورک جو ہے، اس کا ایک سوشل کام جو ہے، ایک چارٹی کا کام ہے، ایک سوشل ورک ہے. ایک فیملی میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی کے خلاف ناجائز پرچہ ہو گیا، کسی کو پختون ہونے کی بنیاد پہ کسی نے اٹھا لیا کہ چلو جی واپس جاؤ. تو ان سارے کاموں میں میرے پاس جب بھی اکبر خان آیا ہے، چاہے میں گورنر ہوں چاہے گورنر نہیں ہوں، تو ہمیشہ یہ اپنے ذاتی کام کے لیے کبھی نہیں آیا، اپنے پختون بھائیوں کی مدد کے لیے آیا ہے یا چارٹی کے لیے. ماشاءاللہ. جی جب انسان پیدا ہو جائے، بڑا ہو جائے تو وہ سکون ڈھونڈتا ہے. آپ بچپن سے چلے گئے، یعنی غربت سے جا کے یعنی حکومت آپ کو مل گئی اور پھر آپ نے یہ کام شروع کیا. آپ کو لوگ جو ہے نا جتنا بھی ہے نا خرچ کرتے ہیں یا پیسہ کماتے سکون کے لیے، آپ کو کس چیز میں سکون ملا ذرا ناظرین کو بتائیں. دیکھیں جی، میں ناظرین کو یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور خاص کر میں تمام جو لوگ میری ایج کے ہیں ان کو، کہ بھائی کوئی
जाने का कोई पता नहीं। यकीन माने मैं जब सुबह उठता हूँ, सुबह नमाज पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक दिन और दे दिया है, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो काम मुझसे तूने लेना है, जो 6 महीनों में साल में लेना है, मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकता ले ले। और क्योंकि आखिरत में और कब्र में जो चीज़ें आपके साथ जानी हैं, आपके माल जाने हैं, तो खैरू व बका, यानी जो आखिरत हकूकल आबाद जो है ना, हकूक अल्लाह बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हकूकल आबाद जो हैं, मैं लोगों से ये कहता हूँ, कुछ लोग समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, ज़कात दे दी, हज कर लिया, ठीक है जी, नमाज कायम कर ली, तो बस हम सीधे जन्नत का सर्टिफिकेट है। नहीं है भाई, 100 में से 10 नंबर हैं ये सारे। ये हकूकल आबाद के 90 नंबर हैं कि आप अपने फैमिली को कैसे ट्रीट करते हो, अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हो, अपने बहन भाइयों को करते हो, अपने नेबर को करते हो, गरीब लोगों को, यतीमों को, दूसरे लोगों को क्या उनके साथ सलूक करते हो, उनकी कैसे मदद करते हो। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं। पैसा इकट्ठा करके, दौलत कमा के अपनी औलाद के लिए छोड़ जाना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि जो आपने छोड़ के जाना उसका हिसाब देना होगा। आखिर में क्या पैगाम देते हैं हुकूमत को भी, और जैसे हजरात मुखैर हजरात हो जिनके पास पैसे है, अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है, लेकिन वो खर्च नहीं करते? बस जी, एक तो एक हुकूमत के लिए, एक अवाम के लिए। एक तो मैं जो मुखैर हजरात हैं, जी जी पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत मुखैर हजरात जी हैं, जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, चूँकि मेरा जो पूरेस्ट ऑफ द पूर हैं उनसे भी राब्ता है, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं उनसे भी राब्ता है, लेकिन एक बात मैं सिर्फ जो हमारे उमरा हैं जिनको अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जैसे जैसे रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है उसी लिहाज से अपना हाथ जो है लोगों के लिए दो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें देने वालों में बनाया है, लेने वालों नहीं बनाया। लेकिन एक मेरा तजर्बा है कि जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाती है, लालच बढ़ता जाता है हमारे लोगों का, ये पता नहीं है क्या तकाज़ा है, तो ये ख़त्म होना चाहिए। लालच उम्र के साथ ख़त्म होना चाहिए और हमें सबको अपनी आखिरत की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। और आखिरत की तैयारी यही है कि अगर कोई मुसलमान जो है मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, तो उसको आप मदद करें, हेल्प करें। हुकूमतों को, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं, मुसलमान रूलर्स को कहना चाहता हूँ कि भाई कब्र में आपके महल, आपकी जायदादें, आपका ओहदा, कोई चीज़ आपको नहीं बचाएगी। आज अगर हमारे भाई पैलेस्टाइन में सफ़र कर रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, बच्चों को सर पे गोलियां मारी जा रही हैं, उनकी फसलें तबाह की जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर तुम खामोश हो तो फिर अप्रेसर ने भी हिसाब देना है, लेकिन जो हम खामोशी से जो तमाशा देख रहे हैं हमारा भी हिसाब होना है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, ये जो हमारा अचानक मुलाकात हो गया और आपने इतनी मोहब्बत से बातें की, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी दुआ है कि इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दोस्ती बने और दो भाई बने। दुआ करें जी, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, तमाम मुसलमान भाई जो सुन रहे हैं वो भी दुआ करें कि ये दो बरादर मुल्कों के दरमियान बहुत दिल खून के आंसू होता है। उधर भी जाने जा रही हैं, वो भी मुसलमान हैं, इधर भी नुकसान हो रहा है, वो भी मुसलमान हैं। तो हमें इस जंग जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील करता हूँ मैं, चाइना से भी, कि ये जो जंग है जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए हमारे दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया। खूगतुन को दावो चौधरी सरवर साहब, साबिका गवर्नर पंजाब, जमा सर अकबर खान साहब हम मौजूद दे। अकबर खान साहब लग मुख्तसर हुआ जे सकल तासो सुमरख कसान ला इंतजाम करे दे और परोस कलम सुमरख कसान ला करे गोरी दामंग परोस काली खड़े 400 खानदान दोबारा सकाली दे 4000 खानदान दोबारा माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पूरे दरे ज़रा पैकेटो इंतजामात होशु और इंशाल्लाह मंग हम दी जदोजहद की दाव इंशाल्लाह 4000 प्लस में इंशाल्लाह। जी जी नो यो पैगाम और का कसानो था चे काल या दे काल की हमता उसरा नूर दासी मुखैर हजराती चे नूरम ताउन की गोरे मंग दा सोशल मीडिया मन यो दा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मन कार कवल उसरा मकसद दा दे चे सुमना साहब हैसियत खलक दी अगो मंग सदे के लास वाड़ी और दे के ज़कात अतियात खैरात दे के अर्स लेगी सही शो नु मंग सवसा पूरे कड़म दे मरगरो और दा सुमना चे दाज मंग द मोमन पुख्तून मोमन ले जरगी टीम दे दा टीम अपनी मदद आप कहते हैं दा टोटल दा सुमना एफर्ट दा देखीगी नो दा अल्हम्दुलिल्लाह मंग दपारा और मंग खोक पाकिस्तान दपारा पाकिस्तान बसंग रागुंडो पाकिस्तान ये जैती बसंग कारकौ मंग नन पंजाब पखार पर लाहौर के लगे और लोया जरगा चिदा
د پوره پاکستان کې الحمدلله کار کوي. خو کتونکو اکبر خان صاحب هم خبرې وکړې، اوس جاوید محمد صاحب سره هم یو دوه درې خبرې کوو په دې حوالې سره. جاوید صاحب ستړي مشي پروګرام کې تر کله تاسو د دې ترتیب څنګه لري، د غونډولو ترتیب او بیا د تقسیمولو ترتیب تاسو څنګه کوئ؟ جی ډیره شکریا. لاول خو د پیغام ټي وي ځکه چې زمونږ پیغام ماشاءالله ځای ته رسوي. ترتیب ته پوس تاسو وکړه الحمدلله. پروس کال زمونږ لومړی ځل دا اراده کړې وه او الله پاک موږ له توفیق راکړ. 400 خاندان دپاره موږ راشن تقسیم کړی و. نو سږ کال 4000 خاندان دپاره مشرانو اعلان کړی دی. 3000 پیکج تقریبا چې وشوي او ضرب هم 2-3 ورځو کې انشاءالله چې وشي. د تقسیم طریقه کار دا دی چې لاهور کې 9 ټونونه دي او په هر ټون کې زمونږ ذمہ دار مشران ګلبر جیب شانده، فضل بھائی شانده موجود دي، ذمہ دار کسان. نو هغوی له موږ دا ټارګټ ورکوو چې بھائی کم ټون کې انتهایی مستحق په چا باندې زکات خیرات لګي د هغوی لیسټونه دوی ساز کړي دي. نو هغه لیسټ په حساب سره موږ سره شناختی کارت د هغوی نمبر ټول ډیټیل راشي، په هغه ترتیب باندې بیا موږ دا تقسیم کوو. صحیح ده. یعنی راغونډولو طریقه ستاسو دا ده چې خپل کم خیر کسان دي او بیا مخکې شناختی کارت جمع کوئ او د هغې نه پس چې کومه دی نو تاسو بیا تقسیموئ. مختصر دا ووایئ چې په دې کې څه راشن څه شامل دي او نور پکې څه دي؟ جی راشن ماشاءالله 5 کیلو وړي دي، 5 کیلو دال دي، 5 کیلو چینی ده، 5 کیلو وریجې دي، کیلو کجوري دي، کیلو اچار دی، کیلو چای دی او 10 کیلو یا 20 کیلو مشوره کوو چې دا به وړه دغه کوو. صابون به انشاءالله کوشش کوو چې څومره ډیر شي کنه. نو تاسو دغه تپوس وکړه چې کوم دا مخیر حضرات دي زموږ عزیزان دي هغوی ته ستاسو د پیغام ټي وي په وساطت سره زه دا درخواست هم کوم او دا پیغام هم ورکوم چې کومو ډونرو موږ سره تعاون کړی دی هغوی ټولو ته موږ دعوت دی د تقسیم په ورځ. یو چا چې نه دی کړی هغوی ټولو ته موږ دعوت دی د دې وجې نه چې یو خو هغوی دا ویني چې یقین وشي کنه دا وګوري کنه په خپله نگرانۍ کې، بلکې موږ څه چې اکثر کوم ډونران دي هغوی ته موږ دا درخواست کړی چې تاسو په خپل لاس باندې دا تقسیم وکړئ او د دې طریقه کار وګورئ او دا کوم مستحق چې دي د دوی تصدیق هم تاسو کولی شئ. موږ سره ټول ډیټیل به وي نو موږ وایو چې هغوی خپله نگرانۍ کې وکړي، هغوی تسلي وشي. صحیح ده. ډېره مننه جاوید صاحب. حامدا مصلیا اما بعد. محترم ورونو، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدال علی الخیر کفاعله. څوک چې نیکۍ دپاره خلک رابلي، د نیکۍ لاره خلکو ته ښیي، هغې ته به الله دومره اجر ورکوي لکه څوک چې نیک کار کوي د هغې برابر اجر به الله رب العزت هغه انسان ته ورکوي. نو د الله نه زمونږ هم دا امید دی چې الله رب العزت به مونږ په دغه خلکو کې شاملوي چې کم خلک دې نیکۍ کام دپاره هغوی چې دی دا قدم اوچت کړی دی. نو انشاءالله العزیز زمونږ د رب العالمین نه امید دی چې په دغه خلکو کې به مونږ هم الله شامل کړي. زمونږ مقصد دا دی چې دا یو ډیر ښکلی قدم دی چې دوی اغستی دی. زمونږ دغه لوی جرګې دا مشران چې کم دي دوی دا قدم اغستی دی. نو اول خو زما دا دعا ده چې الله رب العزت په دې کار کې دوی موفق کړي او همدغه رنګ رب العالمین نه دا دعا ده چې الله رب العزت چې دی مونږ هم په دغه خلکو کې شامل کړي، ځکه چې زمونږ مقصد دا دی چې خلکو ته تشجیع ورکړو. کشکې چې دغسې کارونه په هره محله کې، په هره ګلۍ کې، په هره ضلع کې داسې کارونه کېدی او که چېرته مونږ په دغه طریقه باندې مونږ یعنی په هر ځای کې دغسې اقدام کولی، دغه نیکۍ کارونه م کولی، یقین وکړئ زما عزتمند ورونو، نو الله رب العزت به په مونږ او تاسو باندې ډېر زیات رحمات او هغه برکات را نازل کړی وي. دغه احساس چې دی انسان ته یعنی د دې ډېر زیات برکات وي، د دې چې دی ډېر زیات انسان ته چې دی فایدې رسیږي. خو لیکن دغه احساس چې دی هغه ډېرو کمو خلکو سره وي، د غریبو خلکو احساس. نو دوی چې دی ډېر زیات ښایسته قدم اغستی دی. ګوره ګران ورونو، د نبي صلی الله علیه وسلم د هغې باره کې راځي چې کان اجود الناس، ډېر زیات سخي و نبي صلی الله علیه وسلم. و اجود ما یکون فی رمضان، نبی صلی الله علیه وسلم هسې هم ډېر زیات سخي و، لیکن په رمضان کې به نبی صلی الله علیه وسلم بیا ډېر زیات سخي و. حدیث کې راځي کریح المرسله، داسې و نبی صلی الله علیه وسلم لکه یو سیلی چې داسې یو طوفان چې داسې راشي، یعنی هر طرف ته به نبی صلی الله علیه وسلم چې دی خیرات صدقې دا به یې کول. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې دی خپل رمضان کې به چې دی ډېر زیات هغوی به د خیر کارونه کول. عزتمند ورونو، دا د الله رب العزت وعده ده د نبی صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره په صدقه باندې مال چې دی نه کمیږي. ګران ورونو، که چېرته تاسو غواړئ چې رب العالمین ستاسو په مال کې برکت واچوي، تاسو دا تجربه وکړئ.
زی تاسو کار څومره ستاسو لاس تنګ وي څه ناڅه صدقه ورکوئ. ضروري دا نه ده چې یاره مونږ ډېر شی ورکړو. بعضې وخت کې ځینې خلک شیطان ورته دا وسوسه واچوي یاره زما سره څه نشته زه څه صدقه ورکړمه. لږې پیسې ورکړه په اخلاص باندې ورکړه. الله ستا اخلاص ته ګوري. الله چې دی ستا زړه ته ګوري. فرمایي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت ستاسو باډۍ ته نه ګوري. الله رب العزت ستاسو جسم ته نه ګوري ولکن ينظر الى قلوبکم. رب العالمین هغه ستاسو دې زړه ته ګوري. ته صرف خپل اخلاص رب العالمین ته ښکاره کړه. لږ شی الله ته چې دی ته وړاندې کړه. ته وګوره چې الله رب العزت په تا باندې څومره کرم کوي. نو صدقه کول خصوصا په رمضان کې ګران ورونو دا چې دی ډېر زیات عظیم اجر لري. ګوره یعنی انسان د په مختلف مراحلو باندې انسان تیریږي. که چېرته ته غواړې چې ستا په مال کې رب العالمین برکت واچوي ستا د مال حفاظت وکړي نو ته صدقت کوه. ګوره یعنی صحیح حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په مخکینی امتونو کې یو سړی وی په صحرا کې په بیابان کې روانو نو یو اواز یې د ورېځې نه واورېدو. د اسمان نه اواز یې واورېدو چې اسقي حدیقة فلان د دې فلانکي سړي هغه باغ چې دی ته اوبه کړه. یعنی د فرشتي اواز یې واورېدو د ورېځې نه. نو هغلته هغه ورېځ په اسمان کې یو طرف ته روانه شو په یو ځای کې چې دی هغلته بیا باران وشو. چې باران وشو نو هغه سړی وایي چې زه د هغه باران اوبو پسې روان شوم چې دا سړی دا باران اوبه چېرته ځي اوس. وایي زه چې مخکې لاړم ګورم چې یو ځای کې باغ دی او یو سړی چې دی هغه خپل باغ ته هغه لښتې مات کړی دی. ټول هغه اوبه کوم ځای کې چې باران وشو هغه اوبه چې دی ټول د هغې باغ ته ور روان دي. وایي هغه سړي نه ما پوښتنه وکړه چې مسموک ستا څه نوم دی؟ وایي همغه نوم یې یاد کړو کوم نوم چې ما د اسمان نه اورېدلی و د هغه ورېځې نه مې چې اورېدلی و. وایي ما ورته وویل چې سړیه ته کوم عمل کې چې دا یعنی الله رب العزت ته دومره قریب یي ما ستا اواز چې دی د ورېځې نه واورېدو د فرشتو د خولې نه چې دی ستا نوم ما واورېدو دا کوم عمل کې ته؟ نو هغه وفرمایل چې زما خو نور عمل نشته دی خو لیکن دقه زما باغ دی دا چې دی زه 3 حصې کومه. یوه حصه چې دی زه خپل بال بچ دپاره پرېږدم بله حصه چې دی هغه زه بیا د کروندې دپاره پرېږدم او 3مه حصه چې دی دا د الله په لاره کې زه ورکوم. نو ګوره عزتمند ورونو چې دې صدقه کوله د رب حق ادا کولو رب العالمین چې دی د هغې د باغ حفاظت کوي. ګوره که چېرته ستا په کاروبار باندې چېرته یو آفت راشي الله دې نه کوي. بعضې وخت کې ځینې خلک چې دی په آفت مشکلاتو کې پرېوځي. که چېرته نور خلک په مشکلاتو کې پرېوځي رب العالمین به ستا حفاظت کوي. نو دا صدقه او خیرات او یعنی غریب خلک یادول دا چې دی د یعنی د فلاح د کامیابۍ راز دی. ته د غریب خلک یادوه هغې سره چې دی ښېګړه کوه ته ګورې چې الله رب العزت به تا څنګه کامیابي درکوي. نو مونږ صرف دې دپاره راغلي وو چې زمونږ د مومند د لوی جرګې د کمپاني صاحب دی دوی ته راغلي وو چې یاره مونږ دوی ته یعنی د دوی تشجیع وکړو چې یاره ډېر ښکلی قدم هم اخیستی دی او د رب العالمین نه دا دعا ده چې یا رب څنګه چې دې خلکو د یعنی د غریب خلکو احساس کړی دی دې دپاره چې هغوی سره همدردي وکړي دې دپاره چې هغوی زړونو ته لږ خوشحالي ورولي. نو یا رب دعا ده چې د دې خلکو په کورونو کې یا رب العالمین ته خوشحالي راولي. ډېر یو عظیم کار دی او یعنی ډېره زیاته ستاسو مننه چې دومره غټ کار هم روان کړی دی او امید دی چې رب العالمین هر چاته هم دقه شانتې توفیق ورکړي. هر یعنی ځای کې هم دقه شانتې د خیر او د ښېګړې کارونه روان شي. جزاکم الله خیرا.